Assalamualaikum, welcome to Shorthand Web YouTube channel. Padinani video ko manga the shorthand 12 vowels discuss ko totally the wasapore padi chaluru lecture ke manga 2 vowels explain kiliu yawo long a au balo short e nan ba manga padi video ki 12 vowels discuss ko the first place mang sara chaluru vowel di the second place chaluru vowel di au the third place chaluru vowel di shpag light vowels di au shpag dark vowel di first apart manga dau pejanu چې د first place vowel با کم ورډ وي زمنګ سره د second place هغه به کم وي او د third place هغه به کم وي تاسو ته ما مخکې ویلو چې شارټن په ساوند باندې بیس کوي نو چې شارټن په ساوند باندې بیس کوي موږ به واول زوم په ساوند باندې پیژنو د ساوند نه به موږ واولز پیژنو د کم ورډ چې د اواز ډایرکشن اپ هغه به د first place واول وي د کم ورډ اواز ډایرکشن چې سټریټ وو هغه به second place واول وي او د کم واول چې یا د کم ورډ چې ساوند ډایرکشن ډاون هغه به third place واول وي لکه څنګه دلته به زه ولي کما پاس ګوره پاس په پاس کې د اواز ډایرکشن اپ دی پاس نو دا زموږ سره د first place واول دی دغه رنګ د سیکنډ هغه نو لیټ سپوزبل ته ولي کما بے نو بے زموږ سره سټریټ اواز دی دا د second place ګوره پاس بے په اواز کې څومره ډیفرنس دی او نیکست دی زموږ سره third place واول لکه لیټ سپوزبل ته ولي کما ایټ ګوره ایټ اواز بالکل ډاون دی پاس اواز اپ دی دا first place واول شو بے یا ډے یا ګے دا زموږ سره د second place واول دی اواز زموږ سره سټریټ دی ایټو پیټو ٹھیک شو دا زموږ سره د third place واول دی اوس به دا ریپرزینټ کوو څنګه څنګه تاسو ته ما ویل چې شپږ لایټ واول دی شپږ ډارک واول دی 6 لایټ واول دي کوم شپږ لایټ واول چی دا مونږ یا د لایټ ډاټ نه ریپرزینټ کوو یا به د لایټ ډیش نه ریپرزینټ کوو شپږ لانګ واول دي د دې आवाज به زموږ سره هیوی وي لانګ به وي نو دا به مونږ یا د هیوی ډاټ نه یا د ډارک ډاټ نه ریپرزینټ کوو او یا به د ډارک ډیش نه ریپرزینټ کوو او د هر سټروک په هر طرف باندې به مونږ دا څلور وانه ریپرزینټ کولای شو نو اوس برا شو پس ټاپال به موږ هغه دوه واول ایکسپلین کو کم چې موږ پر څلور ویډیو کې ایکسپلین کلیو مخکې یعنی لانګ ای واول او شارټ ای واول هغه د فرست د سیکنډ پلیس واول نو لاول نه واول زمنګ سره لانګ ای دا هغه نوم وو لانګ ای مطلب هیوی ای نو دې ساوند زمنګ سره راځي ای یو ای ده او یو ای ده مطلب دا لانګ ای ده نو دا چې لانګ ای ده نو د دې ساين به موږ څه کوو مطلب دا واول موږ په سره ریپرزینټ کوو دا به موږ په ډارک ډاټ باندې ریپرزینټ کوو ډارک ډاټ یعنی داسي ٹھیک شو دا موږ په ډارک ډاټ باندې ریپرزینټ کوو یعنی زه به تاسو एग्जांपल درکما ډے د ډی نه بعد چې کوم ای وای आवाज ورکي دا د لانګ ای आवाज ورکي دا زمونږ سره د سیکنډ پلیس واول شو ډے یا به ولي کوم ز بے نو بے هم زمونږ سره د سیکنډ پلیس واول دی ای وای د لانګ ای आवाज ورکي دا زمونږ سره فرست واول د سیکنډ پلیس او د سیکنډ پلیس بل واول مونږ ایکسپلین کړو شارټ ای نمبر 2 شارټ ای لکه څنګه چې د نوم نه دا واضح دی شارټ ای چې دا ای زموږ سره شارټ دی یو زموږ سره لانګ ای دی هغه د third place واول دی دا شارټ ای دی دا د second place واول دی شارټ ای زموږ سره نوم دی او د ساوند به زموږ سره ای ٹھیک شو ساوند به دای زموږ سره او د ساين به چې موږ په سره ریپرزینټ کوو دا واول دا ول موږ ریپرزینټ کوو په لایټ ډاټ باندې ٹھیک شو دا ډارک ډاټ دی او دا لایټ ډاټ دی په دغه طریقې سره موږ ریپرزینټ کوو لکه دې एग्जांपल دي زموږ سره بیٹ ګوره یو د مثال کې تور بیټ نو په بیټ کې زموږ سره لانګ ای شو وځه زموږ سره بیٹ په دې کې شارټ ای دی زموږ سره بیٹ جیټ ٹھیک شو دا زموږ سره شو په دې کې لایټ ای نو دا دوه واول شو او نیکست به یو دوه واول د فرست پلیس به third پلیس او بقایا په نیکست پیج باندې ایکسپلین کو نو اوس د فرست پلیس لاول نه واول د زمنګ سره لانګ ګوره د نوم نه ظاهر دی لانګ د دې आवाज زمنګ سره مخ کی طرف ته مطلب بر موو کوي دا لانګ ای او دا لانګ آی نوم شروع دی او ساوند بر دی وی زمنګ سره او ساين بر دی
डार्क डाट ठीक छो सेम कम च दारे डार्क डाट बर दे साइन वी लांग आ दे जमंग सारा लांग दे दाउन प फर्स्ट प्लेस बलिकु आवाज मखे तरफ ता उचता मूव कई औ आवाज हेवी दे जमंग सारा दाउ मंग द डार्क डाट ना लिखू लका जब ये वर्ड वही का बदलता मिसाल के तौर पास पास आवाज बर तरफ ता मूव कई और पदे के जमंग सारा लांग ए इस्तेमाल शो लांग आ पास या बजबल वर्ड बोली कमा दास दास ददी हम आवाज चिकम दे डायरेक्शन अप दे और द फर्स्ट प्लेस द्वेम वावल दे लाइट ए दाई आवाज दे द वावल लाइट ए दिन मक के मंग वेलो लांग ए और दादे यो मंग वेलो लांग ए बल मंग वेलो लांग आ और दादे लाइट ए यानी शार्ट ए ददी साउंड बवी जमंग सरा ए ठीक छो ए आवाज बे जमंग सरा लाइट पे बिल्कुल साउंड दे दाउ जमंग सरा और दे साइन बशी जमंग सरा आवाज वावल लाइट दे नुदाव मंगा द लाइट डाट ना रिप्रेजेंट कौ लाइट डाट ठीक छो आवाज लाइट दे द वावल नुम लाइट दे नो देउ इन द लाइट द वावल ना रिप्रेजेंट कौ और लेट सपोज एग्जांपल दे जमंग सरा बेट 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 यानी आवाज चिकम दे लाइट दे पदी की राकम ए चिदे द जमंग सरा लाइट आवाज वर कई जेट 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 ठीक छो या बेक 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 दाउ जमंग सरा द्वेम वावल द फर्स्ट प्लेस लाइट ए और नेक्स्ट दे जमंग सरा पत्तड़ प्लेस बाने लावल ने वावल नुलता लावल ने वावल दे जमंग सरा लांग ई गोरा दिन मक के मंग वेले शार्ट ई पदे के जमंग सरा बेट जेट आवाज जमंग सरा लाइट दे ई नुदा जमंग सरा लांग ई शो दे साउंड बवी साउंड दे जमंग सरा ई लांग ई लका ईट बीट ठीक छो आवाज में बिल्कुल हेवी वी दी ई और साइन बदे द पारा मंगत सकूं साइन बे हम जमंग सरा सेम डार्क डाट यानी हेवी डाट ठीक छो डार्क डाट लेट सपोज जब यो चो वडुली कमा ईट ईट ई ए पदे के लांग ई आवाज वर कई बीट बीट ठीक छो द जमंग सरा द थर्ड प्लेस वावल शो और द थर्ड प्लेस द्वेम वावल ले जमंग सरा शार्ट आई या वाई नदी साउंड बशी जमंग सरा साउंड दे ए लका केक प केक की जमंग सरा कमा आई दा और दा जमंग सरा प थर्ड प्लेस बाने मंगलिकू और दे साइन बवी साइन बे जमंग सरा लाइट डाट द लाइट डाट ना रिप्रेजेंट कौ लका लेट सपोज यो वर्ल्ड जमंग सरा केक पदे की कम आए दा केक केक एल 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 ठीक छो द जमंग सरा द थर्ड प्लेस द्वेम वावल छो और नेक्स्ट द फर्स्ट प्लेस जमंग सरा थर्ड वावल दे लांग ओ यानी दा मंगा रिप्रेजेंट कर दे साउंड बई जमंग सरा आओ आओ साउंड बे संगवी आओ आओ यो दे ओ यो दे आओ नदी आवाज ब आवी और दे साइन बसवी डार्क डैश दा मंगा द डार्क डैश ना रिप्रेजेंट कौ और दा ब द फर्स्ट प्लेस वावल वी फर्स्ट प्लेस बेलिकू लांग आओ लका लेट सपोज ये वर्ड जमंग सरा BOUGHT बॉट बॉट लांग आओ आवाज पकिराजी बॉट दम प फर्स्ट प्लेस बाने रिप्रेजेंट कौ और चलोरम वावल दे जमंग सरा द फर्स्ट प्लेस दा जमंग सरा शार्ट वावल दे यानी शार्ट ऊ यू आओ आओ दाम जमंग सरा द आवाज वर कई शार्ट ऊ यू साउंड बर देम जमंग सरा आवी और साइन बर दीवी लाइट डैश जका दा लाइट वावल दे लाइट डैश लका लेट सपोज वर्ल्ड जमंग सरा बल्क लॉक ठीक छो द किस्म चुमरम वर्ल्ड जमंग सरा लॉक गोरा ऊ यू पर इस्तेमाल लॉक लॉक
بیا زموږ سره تړ او فورث واول دی د سیکنډ پلیس د سیکنډ پلیس تړ واول دی لانګ او دینه مخکې موږ او ویلې دا او دی زموږ سره لانګ او یا تاسو دا داسې هم لیکلی شئ او دې ساوند دی او ٹھیک شو او ابلو او دا او دی زموږ سره لانګ او اور دې ساين دی ډارک ډیش ځکه چې لانګ دی زموږ سره لانګ او لکه زه به ووایم بوټ بوټ ٹھیک شو بوټ په دې کې لانګ او आवाज ورکوي بوټ ګوډ یا پوډ ٹھیک شو دا زموږ سره د سیکنډ پلیس واول دی لانګ او نیکسٹ دی شارټ یو د سیکنډ پلیس څلورم واول دی شارټ یو شارټ یو د دې आवाज به زموږ سره سیم راځي ٹھیک شو او د دې ساين به وي زموږ سره لایټ ډیش ځکه چې واول زموږ سره شارټ دی لایټ ډیش او اوس په دې کې ورډ زموږ سره مختلف لکه لیټ سپوز کپ کپ شارټ یو आवाज دی په دې کې کپ نو دا موږ د لایټ ډیش نه ریپرزینټ کوو کپ یا زموږ سره شو لک او نیکسٹ دی تھرڈ پلیس دو واولز نو په تھرڈ پلیس کې تړ واول دی زموږ سره لانګ او یو او دا او دی زموږ سره لانګ ډبل او ٹھیک شو لانګ او او د دې ساوند به وي زموږ سره ګوره او پیش به هم وکړي او لانګ او دا موږ ریپرزینټ کوو یا د دې ساين به څه وي د دې ساين به وي زموږ سره ډارک ډیش او دی نو دې وجه نه به دا موږ د ډارک ډیش نه ریپرزینټ کوو لکه ور زموږ سره راځي بوټ ٹھیک شو دا زموږ سره شو ګوره تاسو په دې کمپیریزن کولی شئ باټ او یو आवाज پکې راځي باټ او دا زموږ سره شو لانګ او دی نو په دې کې زموږ سره او आवाज راځي بوټ پوډ ګوډ او دا لانګ او دی نو بوټ ٹھیک شو دا چې قسم ورته په دې کې راځي او تھرډ پلیس واول دی زموږ سره څلورم واول دی پکې شارټ او یو لانګ او دی بل دی شارټ او نو د ساوند به زموږ سره ساوند به څنګه دی د دې ساوند به دی او لایټ ډیش نه به دا موږ ریپرزینټ کوو لایټ ډیش لکه ورډ زموږ سره لوک بوک اوس تاسو به ټولو کې کمپیریزن کولی شئ ګوره لانګ او نو دې واسطه ګورئ بوټ دا شارټ او دی لوک بوک ډبل او دی پکې خو اواز زموږ سره لایټ دی لوک بوک یا دا او دی زموږ سره نو بوټ پوډ اینڈ ګوډ یا شارټ یو دی زموږ سره نو شارټ یو کې تاسو کتلی شئ کپ لک او یو دی په دې کې زموږ سره نو لاک داسې قسم اوازونه راځي نو مختلف قسم اوازونه دي په دې کې دا یو څو ډېر ضروري وي لکه لانګ او شو زموږ سره شارټ او زموږ سره یو شو آی شو لانګ ا او لانګ دا ټول تاسو 1 by 1 ځان سره په کاپي کې ولیکئ 12 وانه او په دې ټولو باندې بار پریکټس وکړئ ان شاء الله او نیکسٹ لیکچر کې به 1 by 1 موږ دا یو واول ایکسپلین کوو هغه باندې به اگزامپل هم کوو امید لرم دا ویډیو تاسو خوښ شي وي تھینکس فار واچینګ